السلام علیکم. سلامونه نیږي هیلې او احترامات د منډه کبور کوي. خوږو اوریدونکو او د فیسبوک په لار کدونکو زم تاسو خپل قربا احمد فراد. نن زمونږه یو نوې پودکاسټ ته په نوې موضوع باندې دی او نوې نوم سره دی. کوم په کوم هفته کې که روزانه نه نو یو دوا ویلاګ مو په دې باندې کو په مختلف موضوعاتو باندې نن زمونږ د پروګرام چې کوم حجره ده چې زموږ د پروګرام او په حجره کې نن زموږ چې کوم لومبۍ موضوع د په کوم باندې به خبره کوم هغه د لوریانو او د خويندو احتسال په معاشره کې په مختلف طریقو سره کیږي او پای باندې موږ تفصیلی خبره کو او په دې باندې چې کوم دی کافی وخت نه لګیو ما سروې کول او مختلف کسانو انټرویوز مې کو یو سوالنامه مو خلق لور کا هغه نو بیا موږ یو نه چوړ روخ کو او په هغه نه چوړ باندې موږ باندې خبره کوم موږ به دا ګورو چې زموږ لوریانې دي یا زموږ خويندې دي هغه اتصال په معاشره کې څنګه کیږي. نمبرې خبره دا ده او په دې کې اتصال کې معاشره سونه دغه دي ملوث ده په دې کې زموږ رسم رواج سونه ملوث دي او د دې کې چې کوم دي د الګ پلان سونه ملوث دي جنې پلان سونه ملوث دي د ټول باندې تفصیلی خبره کوو زموږ پروګرام نوم چې کوم دی حجره په حجره کې موضوعات باندې مختلف موضوعات باندې خبره کوي. اوس د ټول نه اهم خبره دا ده زموږ په معاشره کې چې کوم دی د مختلف الکانو جنکو چې کوم اتصال کیږي رومبه خبر دا چې د جینې اتصال کیږي د اغه خاون په نامه باندې کی او هغه الک لیور کی چې هغه نشه کوي. کلم چې الک نشه کوي او مو پلار پستړي شي نو دای د په درې زری باندې هغه شرایط د نشه نه اخلاص کوي. نمبر کې علاج وکړه علاج نه کینو تبلیغ کې ولېګا او که تبلیغ کې نه لګینو سعودي عرب ته ولېګا او سعودي عرب ته لګینو اخیری او غټ بوچي هغه د یو وی واده ولو کو ټیک پشي نو خدای دې بیا هدایت نصیب کی هغه د جنې مور پلار ته او هغه جنې مور پلار چې کوم دی نو هغه بیا هغه چې ولا رشتہ کله راشي نو ولا راشي یار دې نشه په خوا کول جی اوس نشه سره نشه نه د مړه د سوار سره نشه او سیګریټ سره نشه او چر سره نشه نشه خو چې کوم دی پودر او ایسته هغه پودر او ایسته نس کی او بسر لوګو د چرس کی وي. د وینا مقصد مې دا دی هغه مو پلار صحیح تحقیقاتونه کی او چې کوم د الګ پلار یا خو ظالمانی اخو سخت ظالمان ایت خو یو لور پکا ده یو زنانه پکا ده چې دا غزوی د پاغي باندې تجربیو کی ویم وਹੀ پنشه کی د لتیم ولور کی دا غیمو پلار ته کنزلمو کی او خپل دړ بڑاس په هم باسي او بیا چې کدي دوران کی خوش قسمتای نه یا بد قسمتای نه هغه جنې مور جوړ شي نو بیا خو معاشره کې هغه خاون نظام خلاص تل ګران کار دی او ځکه چې هغه سره بیا ماشومان وي دا بل سلسله وي چې هغه بیا کو طلاق والی یا خاون نه خپه کو تراشي دای په کور کې بیا ویل او هغه لور په کوم پلار باندې خدر نه وي او هغه بیا سپکشي یو خدای دغه چې اکثر کله زموږ په معاشره کې الک نشه کوي نو په نشه کې ولا خلک بیا مفله دا وځي د ټیکیدو لپاره وشره ده واده ولګي دوی ما اکثر په کورونو کې لکان جګړه کوي وسور ډیر زیاتی چې بوټه خبر لوی خماته مور خورته کنزلم کوي ورور تم کنځل کې پلار تم نیږي او مشر کشر نه پیژنه خو درځو بل راغوشي د بدعمله یو انتهاوي نو اکثر د مشران سوي یا کشران سوي یا ران دوستان نو سوي خاندان محلي ولا سوي واده ولا کو ټیک پشي یو بدمعش خزه ولا ګوره سو ګلو ګوره بدمعش بیا ولا مو پلارون خولي هو اور خو په خاندان کې نی بیا کور مالت کې په کور مالت کې نی بیا په کلی کې نی بابار کې چرته سو غریب او یتیم او مسکین ورته ملو شي هغه د جګړمار ته د حواله کړی شي هغه جګړمار چې کوم دی هغه باندې خپل تجربه کوي د باکسینګ تجربه به بیل کوي د پلکونو تجربه به بیل کوي او د کنزل تجربه به بیل کوي نو دور بو غټور ولا بینه سر به سر غوندي کینی او هغه جنې ته چې کوم دی دونه خوارزار کنزل بکی هغه به چې کوم دی غربای وي او بیا د پولیسو تاړاو کچره دشمنیان د فارنوي لاربه کوم دی جوړ شي درې مې لار په کوم چې جنې جون مونږ تباکو هغه دا چې کم پکور کې کوم الګ بیروزګار وي او کار نه کوي څه بیروزګار وي کار نه کوي نو مو پلاسوي ځان د اخلاص کې واده ولو کوي د کور وشړي نو هغه بد قسمته
هغه ته بیا یو بله بدقسمته جینۍ میلو شي، چاهے خپل خاندان کې یا بهر یا کلي نه بهر یا غریبه وي. نو بیا چې کوم دی د پلار یو څه مودی خو هفته نیمه ګزاره تېرېږي، هفته نیمه پس ورته وایي چې یاره جینۍ دا زموږ خو ډېر ښځو یو، خو چې ته راغلی دی بېروزګاره شوې، ته ډېر بدقسمته ستا د خدای پاک بیخ بنیاد وباسي، کنځل وي او خیري وي او بد رد وي، ډېر زیات بد حالت کې وي جي. اخر دا د کور باز کو بیا لاش اسخر کرو سیږي، اسخر مې بیا تېختې راشي. نو چې کوم دی دا جینۍ یو بد زندگی روانه شي. څلورم چې اهم کوم مسله زموږ معاشره کې هغه دا چې اکثر زیاتر مو پلار چې کوم دی ای غریبانان ای دا نه ګوري چې دا د سړي زوی دی او که نه دی، نشه کوي، جواري کوي، نیک عمله دی، عالم دی، کاروبار کوي که نه کوي، خو بس چې ورشته یې راشي یو ځل نیمه به خپلې لاسونه وي مړه په خپله به ټیک شوی وي، ژوند دی بس ډېر تېر شو لږ پاتې دی وي. د خپلې غریبۍ د وجې چې کوم دی هغه خپل لور یو داسې کس ته حواله کړي چې هغه پې بیا هغه دنیا په هغې باندې حرامه کړي. پنځمه چې کوم موږ سروې کې خبره زیاته راغله، اکثر زیاته کسانو چې کوم دی د زوی په طلب کې یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهو ته لوریانو ته خبره لاړ شي، لسو ته هم لاړ شي، اتم راشي، شپږ هم راشي. نو لوریان بیا هغې باندې بوج وي په ښکاره، خو بېله خبره خو چې موږ کوم سروې وکړو یقین وکړه نو دا لوریان یې باندې بیا بوج وي، ای بیا خو خراب نه ګوري، روزګار او بېروزګار نه ګوري، نشه او سم انسان نه ګوري، خو لور وله ورکوي ځان ته نه خلاصوي. شپږم چې کوم دی اکثر بېروزګار خلک چې کوم دی یا کار روزګار نه یا نوکري نه یا تاوان کوي، هلکه زوی له واده وکړئ چې قسمت یې بدل شي. نو اول هغه ځان نه په خپله څه نه ګټي او چې بیا وله واده وکړي او بیا یې کال پس بچي وشي نو بیا یو نوې سلسله چالو شي، نو معاشره کې بیا بل رنګې بګاړ پیدا کېږي. او کوم کوم نقصانات د دې وجې کېږي په هغې باندې خبره کوو. حضرت موږ یو بدقسمتې جینکۍ وایي معاشره کې کوم بدقسمتې جینکۍ کوم سره چې ظلم د هلک پلار او کوم سره چې ظلم د جینۍ پلار دواړه کار کوي. درېیم خبره چې کوم دی دې کې د اولاد تربیت باندې څوک توجه نه ورکوي، نه د هلک پلار ورکوي، هغه وایي چې نیازبین زوی مې دی، پوه شوې که نه. او بل هم خبر چې رشتهداري مو ده، ډېر کسان چې کوم دی د لور خور زندګي ته وایي یاره رواره مې دی، و یره خورای مې دی، و یره ترور زوی مې دی، څوک نه څوک وي چې که مطلب ای د وجې کوم دی هغې له د زندګي د یو جینۍ زندګي تباه کړي، یو نشهیي ته، یو بېروزګاره ته، یو بدعمله ته، یو جګړمار ته، یو قسمت بدلولو وال ته یو جینۍ په حواله کړي، دا د هغه دپاره یو تجربهګاه شي او هغه پرې سړه غواړي یا پې وکړي. اوس په معاشره کې دې سره بېګاړ څه راځي. نمبر 1 د جینۍ ژوند تباه شو. نمبر 2 جینۍ که اولاد شي د هغې ژوند تباه شو. نمبر 3 دا چې په معاشره کې چې کوم دی هغه برداشت ختم شي او د طلاق رجحان زیات شي. دې سره طلاقونه ډېر زیات کېږي، دې سره چې کوم دی نشه ډېره زیاتېږي، دې سره چې دوه خاندانونه تباه کېږي، د هلک هم خاندان تباه کېږي او د جینۍ خاندان هم تباه کېږي. دې سره خلک ټوپک راخلي، دې سره خلک چاړه راخلي. مطلب دا معاشره کې تهذیب ختم شي، تهذیب کې ادب برداشت هم ختم شي او صبر هم ختم شي او جنگ جګړې چالو شي. نو خدا را چې څونه مو پلار دي که د هلک ته که د جینۍ دي نو مهرباني وکړئ، ترکمې ستاسو بچي د دې قابل شوي نه چې هغه ښځه ساتلی شي او ترکمې چې ستاسو لور د دې قابل شوي نه چې هغه خاوند سنبالولی شي، نو مهرباني وکړئ واده واله مه کوئ. دا دونه خبرې چې کله موږ وکړي د دې شاته یو مقصد وځي، د هغې مین مقصد دا دی د سروې دوران کې موږ ته ډېر کسان داسې چې هغې لور 12 کالو یقین وه 25-30 کالو کس ته ورکړي وي او هغه 25-30 والا کس چې کوم دی هغه هم ظالم وي، هغه ماشوم یې نه چې کوم دی ډېر غټ توقعات ساتي، ډېر غټ امیدونه ترې ساتي، د غټو ښځو په رنګ د بالغو ښځو په رنګ د میچور ښځو په رنګ سوچونه ترې ساتي، هغه شان د 12 کالو ماشومان چېرته کولی شي. بعض ځای کې ماشومان هلکانو نه واده مو پلار وکړي، یاره خپل واده مو پلار وایي چې زړه مې ارمان دی زوی له واده وکړم، نو وړه جینۍ ورته راولي، خپل ارمانونه چې کوم دی هغې کې 2 زندګیانې تباه کړي. نو خبرې ډېرې دي، که دې باندې کوم خبره کوو زه ویلاګ اوږدېږي. نن دا زموږ د حجرې پروګرام لومبی ویلاګ و، تاسو موږ ته ووایئ ستاسو خوښ شو که خوښ نه شو. یو که تاسو خوښ شوي نو مهرباني وکړئ دا تاسو ملګرو سره شیر کړئ
او تاسو موږ ته په کمنټ کې دا وایئ چې بیا کې چې کوم دی موږ په کوم شي باندې کوم موضوع باندې خبرې وکړو. هوجرت چونکې زموږ د پروګرام نوم ځکه ایښی چې هوجرت زموږ د معاشرې نه ختمه شوه، زیاتره په کلو کې کم کلو کې شته او ډېرو نه ختمه شوه. په پېښور کې د تصور نشته او دغه په ښارونو کې تصور نشته. خو بیا مونږ وایو چې دا زموږ کوم رسم رواج دا زموږ په خپل پروګرامونو کې یا ویلاګ چې مونږ یا ساتو. راتلونکي ویلاګ کې به مونږ د دې نه بهتر موضوع چته اوسئ، بریالي اوسئ. پاکستان همیشه زنده باد.